زما انتہائی درجی واجب الاحترام علماء کرام و طلباء او د دې علاقې مشرانو او کشرانو نن نه یو څو کاله مخکې د زیات از یو څو پیرې تللی راغلی ما اکثر په ځایونو کې به ما په مثال کې د قلاګي علما پیش کول چې قلاګي دا یو پسمانده علاقه وه الله تعالی علماء کرام په دې کې پیدا کړل او هغه علماء کرام الله فطری داسې متحرک پیدا کړل دلته چې د خلکو ذهنونه دین طرف ته راوګرځول نن ما یو بل پلس پوینټ وکتو چې څنګه علماء کرام د دې علاقې متحرک دي دغه شان د دې علاقې ایجوکیټډ طبقه متحرکه ده الحمدلله نن زما روح خوشحاله شو او انشاءالله ان قریب قلاګې الله د هغه ځایونو نه وګرځوي چې کم لولو علاقو له الله تعالی دغه نعمت نه ورکړی د دې ماشومانو به انشاءالله مستقبل ان قریب روښانه شي دومره ګڼ تعداد کې دلته ادارې فلاحي ادارې د ماشومانو د مستقبل په جوړولو باندې لګیا دي او بیا د خونه او د مزې خبره ده چې اغیارو په یو دور کې چې وکتل چې مونږ خو په هر یو کار کې د مسلمان در ته چې کم دی لاس نیولی دي مسلمان نه که مونږه دنیاوي تعلیم ته ضرورت کېږي د مسلمان در ته تلل مونږ ته پرېوځي او که د دینی تعلیم ضرورت پیښ کېږي نو مونږ هم د مسلمان در لزو اغیارو چې کم دی وکتل چې دنیا کې ترقی دا خو مسلمان کوي په هر یو فیلډ کې مسلمان مخکې دی نو اغیارو یو کوشش شروع کو مسلمان کی تفریق راوستو او مسلمان ته ذهن کې را خبره کېنوله چې دین او تعلیم دنیاوی دا د یو بل نه بالکل متضاد اشیاري بالکل چې کوم دی نو علم په دوه قسمه دی یو دنیاوی علم دی او یو اخروی علم دی الان کې مونږ قرآن او حدیث کې وکتل مونږ ته علم په دوه قسمه باندې قرآن او حدیث ښوولی دی خو یو هغه علم چې نافع دی یو هغه علم چې غیر نافع دی دا تفریق چې کوم دی نو اغیارو په مسلمان کې راوستو چې دا دنیاوی علم دی دا اخروی علم دی او کله چې مسلمان ته په ذهن کې را تصور کینو مسلمان په تنزل باندې شروع وکړه الله دې هغه دور یو ځل بیا راولي چې هم د یوې ادارې نه یو ماشوم چې کوم دی نو فارغېږي د هغه سره اخروي علوم همي د هغه سره دنیوي علوم همي نو نن د خونه او د مزې خبره ده چې ستاسو په دې علاقه کې د دغه عصري ادارو او د دې مدرسو په خپل منځ کې ربط دی د دې مشران د یو بل سره داسې مربوط دي او د یو بل سره دومره نږدې تعلق او د یو بل سره همدردي انشاءالله دا د دې علاقې یو بل د خوش قسمتۍ چې کوم دی نو دلیل دی زه دې باندې اختصارا خبره کوم الله د غرونو په سر کې تاسو له دا ادارې درکړي او دغه شانتې دا مدارس درکړي دي دا د الله یو نعمت دی هم په دې نعمت باندې الله دنیا له بقا ورکړې ده منګ او تاسو ذهن کې لږ سوچ وکړو کله چې منګ بازار طرف ته وځو منګ وګورو کله چې منګ وکتل انسانان د خپو په ځای باندې په سر روان دي بالکل د الله عذاب طرف ته هر یو انسان کل عام دعوت ورکوي منګ کر انسان لباس وګورو هغه لباس د الله عذاب ته دعوت ورکوي کل عام منکر انسانانو هغه لین دین ته وګورو بالکل د الله عذاب له دعوت ورکوي زمونږ او ستاسو ذهن کې یو سوچ پیدا شي ربا د دنیا نظام برقرار دی دنیا چې کوم دی د خپو په ځای باندې په سر روانه ده رب دنیا بیا هم برقراره ده هغه اسمان ته بیا هم تا حکم نه دی کړی چې اسمان دې را پرېوځي رب هغه ځمکې ته بیا تا هم حکم نه دی کړی چې دا ځمکه وشوي
رب غرونه بیا هم په خپل ځای باندې دي، نور هم په خپل ټیم راخیږي، په خپل ټیم باندې پریوزي، سپوږمۍ هم په خپل ټیم راخیږي، په خپل ټیم باندې پریوزي. رب موږ یو طرف ته انسانانو ته ګورو، د دیو عملونو ته ګورو، بل طرف ته موږ وکتل شپه ورځ بیا هم په انسانانو په هغه طریقې سره گزاران کوي چلیږي. رب هواګانې بیا تاو نه درولې، د خلکو رزقونه رب داغه ګناونو باوجود چې کوم دینو خلکو ته رزق میلاویږي. رب خلق بیا هم صحتمند دی. رب سوجه کې دی شي چې خلق کل عام ستا عذاب طرف ته دعوت ورکوي، منګور بیا هم نظام برقرار دی. رب سوجه کې دی شي پدې کې دنه راز سره انسان په دغه ټیم کې په سوچ کې پریوزي. کله چې مونږ ورشو د غرونو په سرونو کې دای داری وینو، پاغې کې د قراو د حفاظ مهنتونه وینو، علماء کرامو چې کم دی مهنتونه وینو، او داسې نورانی چهرې د ماشومانو دا چې کم دی د الله په دین باندې منور کیږي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارثان جوړي. انسان ته فوراً ذهن کې دا خبر راشي، الله په زبان حال انسان ته وایي. انسان کله چې بازار کې ستا ذهن کې کم تصور او سوچ راغلیو، دا غي جواب دا ماشومان دي، دا غي جواب دا علماء دي، دا غي جواب دا قرا دي، دا غي جواب دا مدرسې دي، دا مساجد او دا فلاحي داری دي. انسان استا په ذهن کې را تصورو رب نظام بیا هم چلیږي، دا زره د خلکو د مخه چې کم دینو چلو. انسان ته ذهن ته سرور میلاو شي رب واقعي دا دا د دیو د مخه دا دنیا چې کم دینو ته چلے، د دنیا نظام بیا هم برقرار دی. ماوی د دې علاقې خلکو خوش قسمت دی، الله ادارې د غرونو په سرونو کې درکړي دي. ان شاء الله یو دور به هغه راشي د کم وعده چې الله زمون سره قران او حدیث کې کړی دا، د قیامت ورځ چې کله راشي بیا د هغه خلکو نه به تپوس وکړي د کم خلکو په علاقو کې چې دا قسمه ادارې نه وي، کم خلکو زلون غختل چې مون قران او حدیث زده کو، مون تعلیم چې کم دینو حاصل کو، داغو په علاقو کې دا قسمه ادارې نه وي، د قیامت پر ورځ داغو نه بیا تپوس وکړي. هغه به تاسو ته وای خوش قسمتو زمون په دور کې کراسی ادارې وي، مونږ به خپل بچی چې کم دی د علم نه محروم نه وساتلې. نو راستاسو خوش قسمتی را ماوی دین مدرسه دا لازم ملزوم شعر دا خبر ذهن کې یار ساتي. کم ځای کې چې مدرسه موجودی التبا دین موجودی، کم ځای کې دین موجودی التبا مدرسه موجودی. یو ځای کې دین شته مدرسه نشته، هغه دین چې کم دی برای نام دین دی، حقیقت کې هغه دین نه دی. کم ځای کې دین نشته مدرسه را، هغه مدرسه برای نام ده. دین او مدرسه لازم او ملزوم شعر. کم ځای کې چې دینی الته چې کم دی نو مدرسه وي. په دې وجه باندې دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظه ساتي، دغه مدرسې د هغه دور نه شروع دي، د کم دور نه چې الله انسانیت له وجود ورکړي. ان شاء الله دا مدرسې به تر هغه وخت پورې برقراري، د کم دور پورې چې انسان په ځمکه باندې بقا لري. کله چې الله حضرت آدم علیه السلام پیدا کو، آدم علیه السلام انسانانو کې د ټولو نه اولنی انسان دی. الله د خپل قدرت پر اسونو باندې تیار کو. نن سبا د افسوس خبره ده، ډاروین یو کس تیر شوی هغه نظریه دادا چې انسان الله د خپل قدرت پر اسونو باندې نو تیار کړي. دا ول مرسټي او بیا چیندخه شو بیا شادو شو ځان خپل عقلي دلایل چې کم نه پیش کړي. دا افسوس خبره دارا نن هغه د ډاروین نظریه هم زمونږ د مسلمانانو په بچو باندې مسلط شو. زه په زمونږ په پاکستان کې کتابونو کې چې کم دی، کتابونو کې باقاعده دغه نظریه چې کم دی نو ورننې استری دا وجه هم دار چې زمونږ مسلمانانو کې هم دهری پیدا شو. ما سره یو طالب علم راغله، یو سورہ مخ کې د راغه مالک خپای ولې وې زما یو رشتہ دار راغلو دلته یونیورسيټي کې سبق وای. ما ورته د ماسختن د مسلم دی موس پکې سي شعرلا ما وی چې الله حکم کړی وی الله سوکته ماته د الله پادم باندې دلایل وی ما چادر ترا خونه خولې را دا زمون یونیورسيټي کې استاد هغه ترا خونه خولې را پر یو جماع خوش قسمت
دا مدرسی دلتا موجود دی ستاسو را بچو نظریات پری کی محفوظ کی گی خدا نخواستا کدائی داری ستاسو پالاقہ کی نوے دا مدرسی نوے کده یو ډیر بد حالت شروع دی چاته پته نه لګي را سکول د چاره دا اداره د چاره چاته را پته نه لګي دی کې دن سلیبس څه پڑھاویږي زمون شیخ شیر علی شاه صاحب نور الله مرقدو الله دې په قبر پکړو رحمتونه راوري زمون دا کوړه خټک مخکینه چې کمنو قاضی انوار الدین صاحب لوی مفتی او دا علاقه شیخ سے فرمایل کلاس کې مونږ ته وې مونږ تیرو سنبدال تا سنبدال کې مونږ د یو مرګري په انتظار باندې ما یو اداره وکتا د ادارې نه ماشومان بهر تروتل ما وکتل هغه ماشومان هغه ټایانی اچولې دي پین شټ کې چې کم دینم بلبوس دي زمون خوا ته ودرېدل ما سر یو مرګري دی ما مرګري توی معلومیږي دا چې دا اداره د مسلمانانو نه ده ما د دین اندازه ولګوله ما ته مرګري وی چې آو دا د عیسایانو اداره ده ما ورته چې خدای عیسایانو اداره ده یو دو ماشومان زما خوا کې ولاړ دي هغه دواړه ماشومان خو پښتو وای پښتانه خو غیر مسلمه نشي کېره د عیسایانو اداره کې را څنګه داخل شوی ما د یو ماشوم په سر باندې لاس کې خود ما بچی وای د کمزې زوی د 400 ما بل ماشوم ته ما تر کمزې وې زره په خوریم ما زما پښتانه بچی مور او فلار د غفلت په بنا باندې راوستي د عیسایانو اداره کې داخل کړي شاهد دریو تنکی ذهنونه دغه استادانو چې کوم دی اړولي ما ته مرګري وی کېره شړولي ما د یو ماشوم په سر لاس کې خود ما بچی دارا ته وایا استادل ته استادان سوکتي وي زنانه دي عیسایان دي ما ورته وی تخپل پیغمبر پیژنې ګوره د مسلمان بچي د پښتون بچي ما پیغمبر پیژنې ما ته او پیغمبر پیژنم ما ستاره پیغمبر نوم سره ما ته داوی جواب کې هغه د پښتون نه پیدا بچي هغه پښتون د 400 او د پیښور بچي ما ته جواب کې وای زماره پیغمبر نوم یسوع مسیح دی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی ما بچي محمد رسول الله هغه ستا پیغمبر خو نه دی نه محمد رسول الله نه پیژنم زما د خپونه چې کم دینو زمکه و تختیرا ما ای زما مسلمانا د 400 او د پیښور باشنده ته خو مسلمان ته خو پښتنه په اسلام باندې غیرت کوونکې تا د غفلت په بنا باندې بچی راوستي تا دازه چې کم دینو داخل کړی دي ما بچی دارا ته وایا زمونږ عقیده دارا عیسی علیہ السلام اسمان ته ختلې قیامت ته نږدې برا کوزيږي بچی ستا دا عقیده را عیسی علیہ السلام کم زره ما تو عیسی علیہ السلام وفات ته عیسی علیہ السلام ته پانسیا چولې شیرا ما بچی دارا ته وایا د عیسی علیہ السلام قبر کم زره هغه پختن ما شوما ته کاکا د عیسی علیہ السلام مزار چې کم دینو یروشلم کړي زمونږه اکثر د غفلت په بنا باندې لاش ماشوم داسې ادارې طرف ته ورشي منګه پرې باندې خوشاله گو شیخ صاحب نور الله مرقده فرمایل وعزت تلو ما کراچۍ کې یو مرګري سروما زما مرګره خبا شرع خجی کم دې تبلیغي امیرو زرا غسر شپمه وا سحر چې کله بهر تروتم زه رخصتي کوم دا غنه رخصتي ګما دا غره کور مخ کې یو موټر ودرې دا غینه دو جن کې راوته هغه جن کول د یو دو ماشومان راوستل هغه په غیږ کې واغستل خولې ما وی امیر صاحب دا سوکتی وېدای سایان دي دلته ردیو یو اداره ده هغه اداره کې ما ور سره ماشومان بچي داخل کړي ما تا غلطي کړی ده کراچۍ کې کوسبه نه پبلک ادارې دي خالاله معیاري ادارې دي ولی تا ماشومان بچي سایان لور کړي ما ته داسې وای ما ته شیخ صاحب تا د بدشته هغه دور کلینټن به خلکو ډیر یادو ما ته وی تا بر کلینټن تقریر اوریدلې زما دا ماشومان د غیږي بچي داسې انګلیش وای څنګه چې کلینټن انګلیش وای مورته افسوس پتا باندې تال پرې فخر نو پکار زما بچی داسې انګلیش وای څنګه کلینټن وای کاش چې تا داوله زما بچی داسې قران وای څنګه چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ څنګه چې حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ پرې باندې تعالی فخر پکارو ما خوش قسمت ہے الله ادارے تعلیمی ادارې هم دلته کې کم دې در لراوستي
د کور کلی خلق ته یو بل پیژنئ ټول یو پښتانه دي په دین باندې مین دي الله د غرونو سر ته چې کوم دی نو مدرسې هم درته راوخېجولې پرې باندې ښه په زور ووایي چې الحمدلله دا د الله لوی نعمت دی د دې نعمت تپوس بیا وکړئ د قیامت په ورځ باندې د هغې خلکو نه چې هغو به دا غوښتل چې زه تعلیم حاصل کم هغو به دا غوښتل زه قرآن چې کوم دی نو زده کم خو دا قسمه ادارې چې کوم دی نو موجود نه وي بیا تپوس وکړه د نبي علیه الصلاة والسلام د هغې صحابي نه د رسول الله مبارک یو صحابي دی وړوکی ماشوم بچی دی دی وایي ما ته خبر راغی د نبي علیه الصلاة والسلام د رسالت ما د نبي علیه السلام د پیغمبرۍ ګواهي ورکړه ما ذهن کې دا چاته مې ښکاره نه شولی چې زه هغه قرآن زده کم کم قرآن چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې نازل دی ما د خلکو نه تپوسونه کول داسې یوه اداره ما ته وښیي ما ته راسې یو استاذ وښیي زه د هغو نه قرآن زده کم ما ته خلک وی د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه ډېر زیات لرې دي ستا علاقه ډېره زیاته لرې ده ته د قرآن نشي زده کولی یو کس ماله مشوره راکړه وی دا مخامخ غر دی د دې نه اغاړې ته بل غر دی هلته یوه لار تلې ده په هغه لار باندې مکې نه قافلې راځي هغې کې د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه یي هغو ته د قرآن صحیح یادي هلته زه سهار وختي هلته هغه لار کې کښېنه ماښام بیا راځه ځان سره خوراک چې کوم دی نو وړه ځان سره اوبه وړه هلته کښېنه هلته که قافله راځي تپوس کوه قافلې والو د کوم ځای نه رالی که د مکې نه قافله راغلي بیا تپوس وکړه د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه پکې شته او که نشته که د رسول الله مبارک صحابه پکې وو د هغو نه قرآن زده کوه هغه الفاظ چې کوم دی نو یادوه بیا به چې کوم دی نو دغه شانتې سحر وختي ته ځې ماښام به راځې د استاذ په انتظار کې کښېنه هغه ماشوم وایي ما به خوراک واغست زه به لاړم دوه غرونه ما تمس کړل اخوا یوه لار وه په هغې کې ناست وم قافله به راله ما به د قافلې والو نه تپوس وکړو د کوم ځای نه رالی موږ د مکې نه رالو د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه پکې شته د رسول الله مبارک شاګردان در پکې شته چا به چې کوم دی نو وي نشته زه به د بلې قافلې په انتظار باندې وما سو قافلې به رالی اخر به د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه په هغې کې ما ته د قرآن څه حصه ووایې چا صحابي ته به رکو یادوه چا ته به صورت یادو ما به څو میاشتې پس چې کوم دی نو استاذ وموندو ما به هغه الفاظ چې کوم دی نو یاد کړل کله به رکو کله به صورتو زه به بیا څو میاشتې تلمه یو دور هغه راغی زموږ علاقې ته اسلام داخل شو صحابه راورسېدل جومات چې کوم دی نو جوړ شو خلکو اعلان وکړو دې جومات کې امامتي به څوک کوي هغه کس پکې د قرآن زیات حصه ورته یادوي ما خپل ایمان پټ ساتلی زه میدان ته راووتم ما هغه کس زه یمه ماشوم ومه ما زه به مخکې مونځ کوم خلکو زه یې نه منله ویې خندل وی ماشوم دی نه پوهېږي ما یې ښه پوهېږم ما ستاسو نه خفیات طریقې سره داسې استادان ځانه کتلی څو میاشتې پس په ما ته استاد میلاو شو ما د قرآن کافي څه یاده کړې ده ما د قرآن څه حصه واوروله خلک مطمئن شول د کلي په جومات کې زه امام شوم ما یې د قلاګي خلکو د قیامت په ورځ باندې هغه صحابي ته ووایي ته چې څو میاشتې د یو استاد په تفتیش کې وې هغه ادارې الله د قلاګي د غرونو سرونو ته رارسولي هغه صحابي به وایي خوش قسمت دی هغه خلک چې په دې کې تعلیم حاصل کړی دی او بدقسمت دی هغه خلک چې په داسې دور کې بیا مړانده پاتې شوي بیا تپوس وکړئ تاسو ته د دې ادارو د دې مدرسو چې کوم دی قدر او قیمت هغه وښیي بیا به تپوس وکړه انشاءالله د قیامت په ورځ باندې تپوس وکړه د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د شاګرد نه دا د خپل کلي مدرسې او دا ادارې ورته بیا یادې کا چې زمونږ د کور مخکې مدرسې موجودې وې زمونږ د کور مخې ته ادارې موجودې وې د هغې طالب علم نه بیا تپوس وکړه د اندلس د علاقې نه روان شو زړه کې دا خواهش نیولی و زه به ځمه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خواله د امام احمد بن حنبل نه به علوم حاصلومه هغه طالب علم د اندلس نه روان شو لاره باندې چې کوم دی نو غریب لږې تندې برداشت کړې روان دی په ډېر محنت او مشقت سره څو میاشتو کې د امام احمد بن حنبل علاقې ته ورورسېد هغه دور چې د امام احمد بن حنبل د یو بادشاه سره په یو مسله باندې چې کوم دی اختلاف راغلی
راغلو بادشاہ په امام احمد بن حنبل باندې پابندی لګولې وا کور کې نظر بند کړو امام احمد بن حنبل تبا شاګرد هم ناظریږي دی بچا ته مسلوم نه خي دی بر خپل کور نه بهر تنوزي هغه طالب علم وای ز 100 میاشت کې هغه علاقې ته ورسیرم کومه چې امام احمد بن حنبل اوسېدو التزر خلقنا تپوس کوما ما تر امام احمد بن حنبل دروازه وخی کله چې زرا تپوس وکم خلق زمانه روان شي کله وخت بادشاہ خبر شونه زمون خیر نشته بادشاہ خلق داسي رولو سوق ما تر امام احمد بن حنبل کو سنخی یو کس کم دے ما دا غنه تپوس کو ما تر اویا دل تر امام احمد بن حنبل سے کم زره هغه ما ته په خللاس کې خود دا نوم نور ماخلا په د پابندی را د طلباو ته سبق هم نشي خوې ډېر کور نشي راوته چاته مسله چې کم دین نشي کوله ماته او کس په اشاره سره وي هغه کور د امام احمد بن حنبل دی زوراله ما دروازه وټکوله امام احمد بن حنبل आवाज د کور نه وکاو ماته سوکه ما جی طالب علم راغله ما د کومه علاقې نه راغلم ما سوچ سمندر پار کړی دي زره اندلس د علاقې ما ته قربان شم د ډیر لري نه راغلی تاب لوګي تند برداشت کړي تاب پزله کې د علم تند راوړي خو تاب په علاقه کې خلکو نه اوریدلی په ما د وخت بچا پابندی لګولې په یو مسله کې زماو دغه اختلاف چې کم دین راغله زه طالب ته سبق نشم خو طالب زما کو سیل نشی راتله هغه طالب علم د اندلس وای چې ما پزړه کې کوم تند راوړې دغه تند بستا په علم باندې سړوما ز په غیر د علم نه واپس کوړته نشمتله ما لوګي تند په لار باندې برداشت کړی دي ما شپې شوګر کړی ما تکالیف برداشت کړی ما دانوي چې زب واپس زم محروم استار کوسینا امام احمد بن حنبل وای طالب علم مسافر پتا خپکیګم نور چې کم دې ما د دین د پاره د خپل سر په تلی کې نیولې کتاله ست طریقه درځي ته علم حاصل ستا سر ته هم چې کم دینو امني ما ووري الله پر دور کې علم تګي پیدا کړی دي هغه طالب علم یو سوړه سویل وکړه امام احمد بن حنبل ته مال طریقه راځي امام احمد بن حنبل وې ست طریقه را زرات لم مادل ته دکان ولې هغه دکان ته کچکولونه ویزانو کم کچکول چې ملنګ غاړي ته ورچي پاغي کې خیر او زکات غونډي زبزان له کچکول والما زبزان له پانی والما زب قلم او دوات پاغي کچکول کې وی کپڑے د لاندې نه خفیا کېدما زبر روزانه ستا کوسیل ناراضم زکه خلق پر باندې پويږي چې روزانه دا فقیر او ملنګ د یوې محلې نه خیر غونډي زبر رو د علاقې راشي غشکوما افته کې به اور ستا کوسیل راشم تا ته دروازه وټکوما طالب زویم چې مال خیر روبسي زه یو فقیر او محتاج ما تب مال په خیر او صدقه کې د قران د آیات تشریح راکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پوخه ما تب هغه د فقه مستنبط شده مسائل وخه زبیزان سره کچکول کې چې کم دین ولیکم مالکم خلق خیر او زکات را کړي غریب له ورکم زبلاش مخامخ زنګل له خوشي زنګل له دې کې به یو غار ځان له سپاکم دې کې به چینی التب وبس کم دې زنګل کې با د ونو پانی چې کم دین خرما زندگی به بسر کوم په دغه طریقې سره به علم حاصلوم امام احمد بن حنبل وې صحیحه هغه طالب علم کچکول غاړي تواچو کله چې وافته کې د امام احمد بن حنبل کوسیل راغه امام احمد بن حنبل با لک سبق خو طالب پر ځان سره ولیکو مخامخ غر ته بلاړ التوی د شپې ځان تکرارو مایده قلاګي خلکو د قیامت پر ځوانه د امام احمد بن حنبل د شاګر نه تپوسګه د خپل ادارو د خپل مدرسو د علماء قرا حالات ته بیان کا کوڅه په کوڅه مدرسه موجوده وا جمعات په جمعات باندې مدرسه موجوده را هغه طالب علم وای څومره خوش قسمت وای چې کور کې دن تاسو ته مدرسې میلاوي دا لوی نعمت ته درې نعمت شکریا ادا کړئ دا علما او دا ایجوکیټډ طبقه دا ټول تاسو سره بچو مستقبل روښانه کوي په دغه فکر کې د خپل سر تاجونه وګڼئ کله چې تاسو خپل سر تاجونه دی وګڼل تاسو په زړه کې چې کوم دی د قدر او قیمت ان شاء الله زمونږ دا بچي به روزانه همیشه لپاره د قران په علوم سره منور کی دا مدرسې چې کوم دی خپل سر تاجونه وګړي دا د الله لوی نعمت ته مای د قیامت پر ورځ باندې به بیا تاسو کې د هغه خلکونه چاله چې الله دا نعمت نو ور کړي ما چې کوم دی ما تاسو ته لوی نعمت ته بیا د قیامت پر ورځ د امام شافعي رحمت الله علیه لک تاسو کا
محمد ابن ادریس شافعی امام شافعی رحمت الله علیه راغه امام محمد صاحب توجستان لک سبق ویل غواړم هغه ورته بچیا زما سره ټیم نشته سحر نماز پخینه پورې یو مدرسه کېم ماسپخین نه پس ماښامه پورې بله مدرسه کېم تا ته څه ټیم چې کوم دی نو سبق ویما امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي جی یو تپوس کول غواړم وی سري امام محمد صاحب وایي سري دا د کومې مدرسې نه چې ته روان شې ماسپخین بلې مدرسې ته ځې پرې لاره باندې ته څه کې وی ذکر اذکار کوم جی که یو مشوره درله درکم وی څه مشوره ده هغه ذکر اذکار ته شپې ته واړې په دغه لاره ما ته کتاب ښې څنګه وایي امام محمد صاحب وایي زه تیار یم بالکل سبانه کتاب راوړه په لاره چې زه ځم د دې مدرسې نه بلې مدرسې ته تا ته به سبق ښیم امام شافعي رحمت الله علیه کتاب راواغست امام محمد صاحب ورته وایي راځه زما نه مخکې کښېنه ځکه ستا سره کتاب دی امام شافعي صاحب وایي جي زه خو به چرته هغه علم حاصل نه کړم ما تر یو استاذ قدر ونه ښیي زما استاد په سورلۍ شاته ناست دی شاګرد مخکې ناست دی زه په هغه علم باندې څه کوم امام محمد رحمت الله علیه ورته وایي راځه په ما پسې شاته کښېنه وایي زه خو هغه علم هم نه حاصلوما زما استاد د مخکې دا هم بیا ادبي ما ته ښکاري ما په هغه پسې شاته کتاب نیولی امام محمد صاحب وایي بیا به څنګه سبق ویښ چې تاسو به بره په اس باندې ناستې زه به د اس سره روان یم ما به کتاب مخکې کولاو کړی زه به چې کوم دی نو سبق ویما تاسو به راته د اس د ملا نه سبق چې کوم دی نو ښی روان به یو امام شافعي صاحب د اس سره روان دی امام محمد صاحب پاس د پاسه ناست دی اس که منډه ووایي امام شافعي صاحب منډه ووایي که کند راشي امام شافعي صاحب ښکته وغورځېږي د لاسونه کتاب چې کوم دی نو پرېوځي د خپو نوکونه وغورځېدل د خپو ګوتې چې کوم دی نو ماتې شوې امام شافعي رحمت الله علیه سر سو ځای مات شو سر کې چې کوم دی نو غوټې رالې سر چې کوم دی نو ځای په ځای زخمي شو کتاب لرې ونسي کتاب باندې له پاسه اینه را پرېنوځي په هغه طریقې سره د امام محمد رحمت الله علیه نه کتاب وایي ما تاسو بیا د قیامت په ورځ باندې امام شافعي ته وایي ای امام شافعي په کوم کتاب پسې چې بتا د اس سره منډه والا د کوم کتاب سره چې ته کندې ته غورځېدلی د کوم سبق په وجه باندې ستا د خپل نوکونه غورځېدلی ستا سر سو ځای ټانګې شو ماشو ای امام شافعي هغه کتاب موږ ته خپل غرونو په سرونو کې چې کوم دی د یوې پنکې د لاندې نه د یو سوري د لاندې نه د یو چت د لاندې نه علماء مفت چې کوم دی نه پړاو امام شافعي صاحب وایي څومره خوش قسمت دی الله تاسو له کور ته مدرسې در رسولي هغه علوم تاسو له هلته در رسولي دا الله لوی نعمت دی د دې نعمت قدر وکړئ او دا خبر هم ذهن کې یاد ساتئ دا خبر ذهن کې یاد ساتئ دا نعمت الله ورکوي خلق په ازمي ګوري زبار بار دا خبره کوم کم ځای ته زه مدرسې له ورشم ذهن دا نعمت همیشه لپاره نه ګوري الله په خلق وازمي او بیا ګوري چې دا خلق درې قدر کوي او کنه کوي دا خلق دا علماء دا خلق چې کوم دی را طلبا خپل سر تاجونه ګڼي او کنه ګڼي یو دور کې الله یو علاقه وازمي تر څو پورې چې قدر یې په خلکو کې تر هغه وخته پورې دغه نعمت جاری کله چې په خلکو کې بې قدري شروع شي الله نعمت والی بل طرف ته منتقل کی تاسو چې کوم دی د خپل علماو نه باوریدلی یاد دی سره په کتابونو لپاسه د مصنف نوم به تاسو کتلې د هغه مصنف سره به بخاری لیکي د هغه سره به سمرقندي لیکي هغه د بخارا او سمنقر علما التب خلق چې کوم دینو تلل خلق به علوم چې کوم دینو حاصلول علم به هلته خلق چې کوم دینو حاصل کا زمون خلق به ټول هلته تلل تر څو پر چې هغه خلق د علما او قدر کو طلبه او قدر به کو دا مدرسې به د خپل سر تاجونه ګڼل الله د علوم الته کې باقي چې کوم دینو پرې خو دیو کله چې هغه خلق بے قدری شروع کړه کمیونست رالل داغو سره په ها کې ها ملاو کو داغو مرګتیا چې کوم دینو وکړه علماو په خلاف دغه خلق را پاسېدل مدرسو په خلاف باندې را پاسېدل الله وی خلکو دغه نعمت می تاسو له درکړو تر څو پر چې تاسو کې قدر او کله چې تاسو به قدر شروع کړه هغه نعمت الله دغه علاقې نه واغستو پاغو باندې کمیونست مسلط کړ هغه کمیونست چې خلکو له دا تصور ورکو زمنګ نمخ کې دلته علما راغلو علماو به تاسو ته وی چې الله یو دی یو الله ارس کوي دا بالکل دروغ هغه علما تاسو ته ذهن غلط جوړ کړو خدای چې کم دین
نشته د خدای وجود چې کوم دی نو دا نشته هغه خلکو ته دا تصور ذهن کې کېنولی او هغه خلک د خدای د نوم نه چې کوم دی نو کټار کړل ما ول کې تاسو ته وی مدرسه او دین لازم او ملزوم شی دی کم ځای کې مدرسې هلته به دیني کم ځای کې مدرسه نه هلته به دین نه کله چې الله مدرسې واغستې هغه خلکو د ذهنونو نه د هغې خلکو د ژبو نه د الله نوم هم هغه خلکو میټاو کو یو پیرا داسې مجلس لګېدلی لکه څنګه چې دلته را مجلس لګېدلی یو دهري چې کوم دی نو پاسېده او هغه دهري خلکو ته وی زموږ نه مخکې علما چې کوم دی نو راغلي وو د مسلمانانو مشرانو تاسو یې د دې نه رولی یو خدای هر څه کوي د خدای تصور تاسو د په ذهن کې کېنولی او خدای نشتی او په هغې باندې ځان له عقلي دلیل پیش کو وی دا راته وایي خدای چا لیدلی دی خلکو یې مونږ خو خدای نه دی لیدلی وی که خدای رښتیا وی نو چا به د اوسه پورې لیدلی و دا یو قاعده وي زده کوي چې کم شی په نظر باندې نه راځي هغه په خارج کې موجود هم نه وي د اوسه چا خدای نه دی لیدلی لہذا خدای په خارج کې موجود نه دی د اسې علماو تاسو له ذهن کې او بت کېنولی و بیا زار شم د مدرسې نه د یو عالم بچی دی عالم خفیه طریقې سره خپل بچی ته دین خو هغه مجلس کې ناسته وړوکی ماشوم چې کم دی نو پاسېره ورته وی صبر وکا زه یو تپوس کول غواړم وی څه تپوس دی وی ته څه خدای موجود نه دی وی او وی دلیل در سره سره وی خدای را اوسه چا نه دی لیدلی وی ښه چې چا نه لیدلی نو خدای به نه وی او کم شی چې په خارج کې موجود دی د اوسه به چا لیدلی و کم شی چې په نظر باندې نه راځي د دې دا ثبوت او دلیل دی چې دغه څه په خارج کې موجود نه دی هغه ماشوم بچی وایي چې صحیح ده ته به د خپل دلیل نه خو تیښته نه کوې نه تیښته نه کومه پر خپل دلیل باندې به ولاړې وي او ستا نه یو تپوس کوم څه تپوس دی وی عقل شما کجاستی عقل دې کوم ځای کې ما ته عقل وښیه زه ستا عقل وینم چې د دې ښکر دي د دې لکۍ ده د دې غوږونه دي ما ته خپل عقل وښیه هغه دهري او شبه په انتظار باندې دی ماشوم یې تپوس کوم عقل به راته ښې د خپلې قاعدې مطابق په ما ته اوس عقل ثابتې اگر ته بچی عقل خو په نظر باندې نه راځي زما وی تا خو په خپله باندې ویلو چې کوم شی په نظر نه راځي هغه موجود نه وي پته ولګېده تا د ستا عقل په نظر باندې نه راځي په تا کې عقل شته نه په کم کس کې چې عقل نه هغه ته لیونی وایي چاپېرې مخ راتاو که مسلمانانو خدای موجود دی خدای موجود دی په نظر باندې نه راځي عقل موجود دی په نظر نه راځي که دی د خدای د عدم وجود دپاره دغه قاعده پیش کوي دغه دلیل پیش کوي ما په هغه دلیل باندې دی لیونی ثابت کو د لیونی دی د لیونی خبره منل هم لیونتوب دی څوک د ماشوم لاس کولی څوک یې تندی ښکلی ماشومه زمونږ ایمان دی بچ کو زمونږ اسلام دی بچ کو موږ در سره په حق کې ها میلاو کړي زمونږ سره د دې خبرې چې کوم دی نو جواب نه و ما دې ادارو ته ماشومان کېنوئ او بیا دا خبر ذهن کې یاره ساتئ دا ماشوم بچی وړوکوالې د علماو سره عادت کا د دا عقیده او نظریه جوړه شوه نن زمونږ پر ملک یو فساد دی زمونږ خلک لاشي سعودي ته هلته بلاکونه وچلی چې راشي وایي زه قاضي ما چا په سر باندې رومال راچولی وایي زه مفتی ما ستا علما هم بیا چیلنج کوي ستا مبلغین هم چیلنج کوي ستا تعلیماته طبقه هم چیلنج کوي او د ولا لا غیرو که پورې مونځ نه ورځي دا ولې ما او تا یې دلته عقیده نه ده جوړه کړې دې ماشوم له پرې مدرسو ادارو کې عقیده او نظریه جوړه کا بیا هر ملک تلیږه د خپل عقیده په بل باندې مسلط کولی شي خو د بل نه چې کوم دی نو اثر دا نه قبلوي خلک اکثر اریانې چې یاره مونږ ګورو علامه اقبال تصویر کې مونږ ګورو د هغه ګیره نشته په سر ټوپۍ نه شکل د علماو نه دی بیا څه وجه کیدی شي چې د هغه کلام کله ګورې ټوله چې کوم دی نو فلسفه ده هغه کلام چې کله ته ګورې ټول چې کوم دی نو د قرآن او د حدیث تشریح ده دا ولې دا ظاهري شکل خو موږ ته علماو نه ښکاري په خپله وایي ما ابتدایي کتابونه د پارسۍ چې وې ما د لولو علماو نه ویلي وړوکوالي که علماو زما عقیده او نظریه داسې برابر کړې ده خپل یو شعر کې وایي که نه یورپ ته لاړم خو د یورپ رنګ زما په عقیده باندې ونه ښود ځکه وړوکوالي کې زما عقیده او نظریه علماو چې کوم دی نو برابر کړې او تر اخره پورې برابر روان ده دا علما نعمت دی دا مدرسې د الله نعمت دی دې تر خپل بچې کېنوئ چې دوی عقیده او نظریه جوړه کړي د دې عقیده او نظریې بیا څوک نشي بګړولی نو ما دا خبره کوله ما دا خبره ذهن کې یاد ساتئ
چې همیشه لپاره دا نعمت ګورې باقي نه ښه الله په یو علاقه وازمي سمرقند او بخارای وازمیل هغه خلک فیل راوتل الله علوم پورته کړل مصر ته منتقل کړل جامعة الازهر په شکل کې لویه مدرسه علوم الله تعالی ته منتقل کړل تر څو پورې چې علوم قدر هلته کې علوم چې کوم دی نو موجودو بیا حکومت په سرکاري کاغذونو باندې استادان برتی کول شروع کړل پین شرټ کې ملبوس استاد برغه ټای به غاړې ته پرته وه سګرټ به یې خوله کې و مخکې به بخاري پرته وه قال رسول الله او پوکې به په بخاري باندې ورپوکو الله د هغې خلکو د بې قدرۍ د وجې نه علوم واغستل دیوبند ته منتقل کړل پاکستان ته منتقل کړل نن الحمدلله د قلاګي په سر کې هم داسې محفلونه سجاویږي ټولو الحمدلله دا د الله نعمت دی خو خبردار دا خبر ذهن کې یاره ساتئ ونه خویږئ دی علماو ته په کوږ نظر باندې ونه ګورئ د دې علماو چې کوم دی د دې علماو په سر باندې شفقت لاس راکاږئ د دې ملا چې کوم دی په دې باندې رډاډ لاس دی د دې سره قدم په قدم ودرېږئ انشاءالله د علاقه به الله نور هم منور کړي خبردار که تاسو ریو ته په کوږ نظر باندې وکتل الله به دا نعمت زموږ نه والي الله د قرآن د حفاظت ذمہواري اغستې ده دنیا کې خو الله یو خاص ځای نه معین کړی ښه دا یې ولي چې قلاګي کې به حفاظت کوم دې ځای نه به یې والي رو به یې خوا دیر ته ویسي که موږ د سوات خلکو چې کوم دی بې قدري شروع کړه چین ته به یې ویسي روس ته چې کوم دی نو ویې به یسي بلې هغې علاقې ته به ویسي الله قرآن کې په خپله فرمایي وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا يكون امثالکم که تاسو وګرځېرئ الله به ستاسو په ځای باندې بل قوم راولي ستاسو په شان بنئ الله به دا قرآن زموږ نه والي خو موږ به محرومه شو موږ به محرومه پاتې شو دا یار خبره ساتئ مای مدرسه او دین دا لازم او ملزوم شی دی کوم ځای کې چې مدرسه نه هلته خلک د حیواناتو غونته زندګي تیروي د ځناور غونته زندګي تیروي هغه حلال او حرام نه پیژني جایز او ناجایز نه پیژني بلکې مطلق انسانیت نه پیژني د ځناور غونته زندګي چې کوم دی نو تیروي دا نعمت الله موږ له دلته راکړی د انشاءالله د دې نعمت په قدر کوو دا علما به د سر تاجونه ګړو زه بار بار محفلونو کې را خبره کوم چې بعضې راسې بدبخت خلک په هغه باندې مدرسه بد لګي د مدرسې طالب پې بد لګي دی د خپل کور په مخه کې ولاړې چې طالب له څه بهانه جوړه کړمه دی د پولي طرف ته وراخوا چې زه یې وکنځم ځکه د ده په زړه کې بغض وي خو زه یم یو مسلمان لږ تصور او سوچ وکړه د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث ته یو طرف ته او بل طرف ته موږ په خپلو سترګو باندې یو شی وینو زمونږ د نبی علیه الصلاة والسلام په روایت باندې زیات یقین دی د خپلو سترګو د لیدو نه موږ که یو شي ته وګورو موږ دا ویلی شو زمونږ سترګو دوکه خوړلې ده نبی علیه الصلاة والسلام خبرو کې را دروغ کیدی شي چرته هم دروغ نشي کیدی د رسول الله مبارک په خبره باندې زمونږ فل اعتماد دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي هغه صادق ذات چې کوم دی نو ویلی دي چې کله د قرآن مجید طالب علم په لار باندې رواني الله د رحمت پرشتو ته پرشتو عام انسان هم په شګه او خاوره روان دی دغه طالب علم چې ترخ کې قرآن نیولی دی ترخ کې قاعده نیولې ده د ده په سر باندې ټوپۍ ده زما د دین زده کړې طرف ته روان دی ای د رحمت پرشتو لاړ شئ د ده د خپې په خاوره لګي د ده د خپې په شګه باندې لګي لاړ شئ د ده د خپو د لاندې نه وزرې خورې کوي طالب روان دی تا ته نه ښکاري د رحمت پرشتې راغلی دي د ده د خپو د لاندې نه وزرې خورې کړي دي موږ که په خپلو سترګو باندې رحمت پرشتې ولیدې موږ دا ویلی شو سترګه دوکه خوړی شي خو د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې پاکې ژبې نه خبره راوتل دا بالکل خلاف واقع نشي کېدی بالکل د طالب علم د خپو د لاندې نه چې کوم دی د رحمت پرشتو وزرې چې کوم دی نو خورې کړي دي ما یې بدبخت انسانه کله چې طالب د خپلې پولې نه زغلی کله یې د خپل دکان نه زغلی کله یې په دې لار مه راځه هلته کې لوی روډ چې کوم دی نو موجود دی که ته د دې حقیقت نه خبر شې دا طالب څومره لوی نعمت دی ده ته وایه په پوله مه ځه راشه د فصل په منځ کې ځه ځکه ستا د خپو د لاندې نه خو پرشتو وزرې خورې کړي زما دا غنم زه غواړم چې د رحمت د پرشتو وزرې پرې خورې شي زما دا فصل او دا رزق برکت
برکت شي بهر دکان کې مودريګا که باران وریږي دن دکان تراشا الله د رحمت پرشتي دن را دن لکا اے ما شوم طالب علم تا ته تند ولګي را ترازه زما کر دن او بول رازا کور ته دن رازه ما شوم طالبا زکه زما کور ته د رحمت پرشتي تارا دن نکړي زما کور د هم برکت کو استاد سره خواږه طالب علم روان دي د اغیارو په چال کې مرزا د عالم او طالب استاد دشمن دي طالب د لری نه چې کم دي تر ځان لری کې مرزا ونه شوي دز ونه کې اغیارو چې کله وکتل چې دې طالب علم خو مسلمان درو دیوار د رحمت په پرشتو باندې مزین کړل زمون کرکې د طالب علم نه پیدا کړه دا طالب علم راجوخ کا ځان سره کا په یو ځای د سره په لار باندې ځه طالب ستاره خپل دلاندې د رحمت پرشتو وزري خوري کړي ستا سره سره پرشتي روان دي طالب زما سره راجوخ شه زما بدن باندې رحمت ته پرشتو سن سو وزري چې کم دینو ټشي زما جسم هم برکت شي زما چې کم دې جسم هم برکت شي زما ان هم برکت شي زما ایمان هم چې کم دینو برکت شي په الله قسم کړه دې طالب علم قدر او منزلت تاسو هغه په غور سره وکړو دا طالب زمکه ته نه پرې دی دا په خپل سر باندې ګرځوي طالب دا قدمونه دې زما په سر کې را زما په سر د رحمت د پرشتو وزري ولګي اغیارو زمونږه کرکه پیدا کړی را وایرا طالب علم دی دشمن دی دا مدرسه دلته موجوده راستا دشمن دی دا اغیارو په ها کې ها ممیلاوي یو سړی چا ورته ویلي وي سپي درنه غوږ وتښتو هغه روان دی سپیس غلو چا ورته یې راولي زغلی وي زمانې غوږ تښتولې وی تا پورې غوږونه شته ته پیلاس کېره هغه ویله که دا خو رښتیا وی سپیس غلی غوږ ته نه ګوري دې ته وګوره دا ماشوم بچی ستا بچی دی ستا د علاقې دی دی دلته کې څه کوي هغه قرآن زده کوي کوم چې به محمد رسول الله غونته استې باندې راغلی هغه کلام زده کوي کوم چې د الله رب العزت د طرفه چې کوم دی نو نازل دی هغه کلام زده کوي جبرائیل علیه السلام په شانتې منورې فرشتې راوړې هغه کلام زده کوي لیلۃ القدر غونته په شپه باندې نازل دی هغه کلام زده کوي رمضان مبارک غونته په میاشت کې چې کوم دی نو نازل دی هغه قرآن دا تعلیم په خپل سینه پورې چې کوم دی نو نسی دی ستا دشمن نه ستا خیرخوا دی ستا علاقې ته د رحمت فرشتې راوړي نه انشاءالله راسې مو خوښه ده د دې مدرسو دفاع به کوو دا علما به خپل سر تاجونه ګڼو د یو په سر باندې به د ډاډ لاس چې کوم دی نو راکاږو دغه شان دی چې کوم دی دریو سره به ذهني شریکت کو مالی تعاون به ورسره کو راځه کله کله د طلباو سره کېره چا طالب ته خو چې کوم دی نو تکلیف چې کوم دی نو دا خو نشتی قرآن کې الله خپله فرمایي ته به خپل مال په چا لګې للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله مال به په هغه غرباو باندې هغه چې کوم دی نو لګې چې د الله په لار کې چې کوم دی دا الله دین راګیر کړي دي دا طلبا بهر نشي تللی مدرسو کې مسافر دي دا الله دین چې کوم دی نو رامنه کړي ځکه دی سعودي او ګډاني او یو خوا امریکې بل خوازي دا الله دین چې کوم دی نو پاتې کېږي ستا د مال هم صحیح چې کوم دی نو مصرف دغه طلبا دي للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض ځمکه کې سفر نشي کولی او طالب علم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم د طالب کپړو ته وګوري تک سپین دي د طالب پټکی ته وګوري تک سپین دي د طالب پیزارو ته وګوري نن سبا د طالب موټر سایکل ته وګوري چمک پټی په لګولې ته دا کس ډیر لوی مالدار دی الله فرمای يحسبهم الجاهل اغنياء نا خبر سړی په پد د مالدار ګمان کوي خو تعرفهم بسيماهم تبې په نخو سره پیژني چې دی راغلی غریب ډېر هلته مزدوري خو نه کوي راغلی د الله دین چې کوم دی نو زده کوي د رب د کتاب ضرورتي د رب بل څه ضرورتي هر قسمه تعاون د طلباو سره کوي د دې علماو سره کوي انشاءالله په دې علاقه کې به دغه دیني ادارې دا عصري ادارې چې کوم دی نو همیشه لپاره برقراري الله تعالی دې زمونږه د دغه علماو سره محبت پیدا کړي د دې طلباو سره دې الله زمونږ محبت پیدا کړي الله دې زمونږ د مدارسو مساجدو سره چې کوم دی نو محبت پیدا کړي او دا نعمت الله همیشه لپاره دلته کې چې کوم دی نو قائم او دائم ساتي الله دې موږ د دې نعمت نه چرته محروم نه کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين